د غونډو نه مخکې خو زه د پریس درونو ډېره شکریا ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له ټایم راکو دلته رالل او موږ له خپل وخت راکو ورسره نن موږ ستاسو په خدمت کې دا زموږ مشران ناست دي چیرمن ویلیج کونسل اگرہ شاهنواز قاری فیض الله او مفتی نورالحق صاحب ورسره زموږ د کلي علاقې چې دا کم مرګري راغلي دي نو د دوی په یو پرزور اصرار باندې یو وضاحتي پریس کانفرنس مونږ کوو جي پرون یو داسې وقوعه راغلې وه چې یوه زنانه په سوشل میډیا باندې راغلې وه او د هغې یوه ویډیو وایرل شوې وه چې په کوم کې هغې دغه ویلي و چې یاره زموږ سره ریلیټډ وه چې یاره دوی موږ نه څه په ځمکه باندې قابض شوي یا زموږ نه څه ځای مې نیولی دی نو هغې حوالې سره ستاسو په خدمت کې دا عرض کوو جي چې کله دغه ویډیو وایرل شوه نو په نیمه غنټه کې ورسره د چارسدې پولیس وضاحتي بیان راغلی دی مونږ د هغې هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو او د دې وقوعې باره کې ما وی چې تاسو له داسې یو اوورویو درکړم ملګرو دا داسې شوي و چې مونږ دا ځمکه چې کومه ده دا مونږ 8 کاله مخکې مونږ سره جمیل افریدي صاحب ناستې دي دا مونږ د دوی نه 8 کاله مخکې دا ځمکه اغوښتې وه د دوی پکې خپل یو پولټري فارم و یو ډېر ښکلی نظام یې پکې او 13 کاله دغه ځمکه دوی سره په قبضه کې وه په 96 کې او که په 94 کې دوی دا ځمکه خپله اغوښتې وه د هغې نه مخکې دا ځمکه ډاکټر زین سره وه څه تقریبا 20 نه 30 سال دوی دا ځمکه دا هغوی نه اغوښتې وه 80 اویا کاله پکې تیر شو په دې ځمکه باندې هېڅ هم نو خو والله عالم چې دا زنانه او د هغې زوی چې کوم نوم جمشید دی چې کوم زمونږ علاقې سره تعلق نه دی هغې نه په دې کلي کې وي او نه دلته سکور اجره شته نه دلته داسې څه نظام شته ټیک ته جي نو هغې حوالې سره دوی ړومبۍ لاړل ډي اس پي صاحب له ورکو درخواست چې یاره زمونږ ځمکه ده هغه زمونږ دوی سره کیږي د هغې نه بعد بیا لاړل دی ډي پي او له درخواست ورکو چې یاره زمونږ ځمکه ده زمونږ ځمکه دوی سره کیږي هغه بیا هغوی ډي آر سی ته بیسیکلي ریفر کو ډي آر سی ته چې کله دا کیس لاړو جي نو دا ډي آر سی والا د حلقې چې کوم ریلیونټ پټواري و هغه یې هم راوغوستو او په هغې کې مکمل تحقیق وکړو یو پراپر کیس وچلیدو هغه کیس چې کله وچلیدو نو هغه فیصله په دې کې زمونږ په حق کې راله او دغه د حلقې چې کوم د ریونیو افسرانو نو هغوی پکې دغه ووی چې یاره د دې په دې ځای کې دا کم انتقال دی نو دا ستاسو په ځای کې هم نه راځي او په دې موضوع کې خو دوی په خانه کاشت باندې د دې چې څومره خپل ذاتي جایداد دی نو د هغې نه پکې زیات خرڅ کړی دی نو رونو بیا د هغې نه بعد دی لاړل سی سی پی او له بیا د هغې نه بعد دی لاړل ډي آی جي له بیا د هغې نه بعد دی آی جي پورې لاړل او دی اپلیکیشنز وکړل نو د دې ټولې واقعې مکمل تحقیقات ریاستي ټولو ادارو وکړل او چې دوی له دا فیډبیک ورکو چې یاره ستاسو په دې ځای کې هېڅ ځمکه نه کیږي ستاسو دې سره هېڅ حق نه کیږي نو د هغې نه بعد دوی بیا په یو داسې حربو باندې رالل چې یاره څوک فیملی والی څوک کینول څوک او هغوی نه یوه ویډیو وکړه او موږ ته هغه ویډیو د 8 خلکو په ترو باندې راولېږله د اختر نه مخکې چې یاره دا ویډیو ده او که تاسو موږ له پیسې را نه کړي 30 लाख روپۍ راکړئ 40 लाख روپۍ راکړئ دومره پیسې راکړئ دومره پیسې راکړئ که دا پیسې راله تاسو را نه کړي نو موږ به دا ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل کړو نو موږ د ټولې المیې ته او د هر څه تم چې وکتل نو بلا په حیران شو چې یاره داسې روان دي بیا چې داسې اختر ته 2-3 ورځې پاتې شوې نو بیا یې داسې وي چې یاره فلاني سره به یې رابطه وکړه ډینګړي سره به یې رابطه وکړه چې یاره موږ له تې پیسې والی او که دوی موږ له پیسې نه راکوي نو موږ دا ویډیو وایرل کوو نو په هغې باندې بیا ما هم یو خپل یو فیډبیک دغه ورکو مشر له چې یاره جي دا خو بلیک میلینګ ټاکټکس دي دا خو داسې ده چې مثال په طور باندې دا خو دوی دا یو څیز ګوري چې یاره مونږ دې ډیفیم کو مونږ دې ملاین کو او مونږ د دې یو قسمه بېعزتي وکړو نو په هغه یو طریقه باندې دې مونږ بلیک میل کولو د اختر پر ورځ باندې په یو سوشل میډیا پیج باندې دوی دا ویډیو وچلوله او ویې چې یاره مونږ به دا غټو پیجونو له ورکو مونږ له پیسې راکوي او که نه راکوي مونږ ورته وی چې یاره داسې کار دی چې مونږ تاسو په کوټس کې ویلکم کوو دا خو د ځمکې معامله ده تاسو سیول کوټ ته لاړ شئ سیشن کوټ ته لاړ شئ های کوټ ته لاړ شئ سپریم کوټ ته لاړ شئ چې قانوني کومه لاره او کم کارجوي مونږ تاسو سره په هغې کې تلو ته تیار یو
ټیک ته جي نو هغې حوالې سره بیا دي پرون چې دا ویډیو کله وایرل کوله او نورو پیجونو له یې ورکوله نو بیا یې پیغامات راولېږل چې یاره مونږ له پیسې راکوئ او که مونږ له پیسې نه راکوئ مونږ وایو چې یاره په دې بلیک میلینګ ټاکټکس کې به مونږ نه راځو او چې دوی څنګه ویډیو ورکړه د مختلف پیجز نه نو په هغې کې مونږ د چارسدې پولیس یو ځل بیا ډېره شکریه ادا کوو هغوی پکې هم په حرکت کې رالل او هغوی دا خپل یو وضاحتي بیان دا ورکو چې یاره دا خاتون چې کومه ده د دې دا بیانات ګمراه کن دي دا مختلف فورمز له ورغلې ده او د دې سره ځمکه نه کیږي دا یو قسمه بلیک میلینګ ټاکټکس خپل یوز کوي بیا مونږ خپل د میډیا درونو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې کومو ملګري د دې خبرې نه خبر شو چې یاره دا ویډیو ارشد خان اگرہ سره ریلیټډ ده نو هغوی سره د خدای خوږي خپلې رابطې مو کې او دغه وی چې یاره مونږ د دې خبرو نه نو واقف چې دا ویډیو ستاسو سره ریلیټډ دي او دا زنانه څوک ده نو هغوی هم دا ویډیوز په خپله ډیلیټ کړل هغه د سوشل میډیا نه ختم کړي شو خو مونږ بیا هم وګڼل چې یاره داسې څه ابهام پاتې نشي یا د چا په ذهن کې داسې څه خبره پاتې نشي چې هغې حوالې سره څه شکوک و شبهات وي نو نن دا وضاحتي هنګامي پریس کانفرنس په دې یو څو غنټو کې چې تاسو ټول د علاقې ملګري مشران رالیست تاسو مونږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو نو په دغې بنیاد باندې چې مونږ یو څو خبرې ستاسو په خدمت کې وړاندې کولی دي که زمونږ داسې ده سر چې مونږ سره دا ټول انتقالات هم موجود دي چې په موقع باندې چې کوم زمونږ په نامه باندې ځمکه ده چې کوم مونږ پسې انتقال شوې ده البته زه به پکې ده ووایم چې مونږ سره په موقع باندې لا ایون قبضه هم لږه ده مونږ سره انتقال د خپلې قبضې نه زیات دی ټیک ته جي خو مونږ په هغې څیزونو کې او په هغې ټاپکس کې مونږ نه ځو جي ټیک ته جي بله خبره تاسو وکړه چې یاره کم فورمز ته تللي دي او هغوی خپل ډاکومنټ شیر کړي نو جي مونږ به تاسو سره دا د ډي آر سی مونږ سره فیصله چې کومه ده هغه جي مونږ سره پرته ده د هغې به جي مونږ تاسو سره ډاکومنټس کاپیز به تاسو له درکو جي ورسره چې کم فورمز ته دي درخواستونه کړي دي او چې د کم فورمز نه هغوی ته فیډبیک میلاو شوی دی نو د هغې ټول ډاکومنټس به مونږ ستاسو په خدمت کې جي کیدو انشاءالله تعالی خان تاسو دلته خدمت کوئ یو سیاسي خان خو سر مونږ خو سر اوپنلی دا وایو مونږ الحمدلله داسې نه یو جي چې مونږ د چا حق وخورو یا مونږ د چا حق تلفي وکړو جي مونږ اوپنلی دا وایو په دې کې دوه درې ځله فردن هم دي جرګې کړي دي هغه جرګو والا هم ورته ویلي دي بیا دي چې کوم متعلقه قانوني فورمز له تللي دي نو هغوی هم ورته ویلي دي چې ستاسو دا ځمکه اړو دلته کیږي نه د هغې چې دا کوم د 120 یا د 130 یا دی که نه جي نو د هغې نه زیاته ځمکه دي په خانهکاش باندې خرڅه کړې ده نو حکومت ورته وایي چې دا تاسو کومه په خانهکاش باندې خرڅه کړې ده نو دا به تاسو ته کوم ځای نه پوره کوئ جي او لکه زمونږ هغوی سره ډایرکټلی نه څه ډیلینګ پاتې شوی دی نه مو ورسره څه زیست روزګار پاتې شوی دی او د ستاسو په مخامخ ناست یو دا مونږ حلفان یو چې نه مونږ هغوی ایژنو او نه مونږ هغوی پېژنو جي زر خان بیا هم په یو بل مقام باندې جمیل افریدی یم دا ځمکه مونږ ډاکټر ظاهین نه په 1996 کې اخیستې وه سره د انتقاله دا بیا نن 8 کاله مخکې مونږ ارشد صاحب باندې خرڅه کړله او مونږ انتقال هم د دې نه کړی و په دې کې مونږ پولیټیک کاروبار شروع کړی و د چرګانو او بیا مونږ 8 کاله مخکې ارشد ناظم له ورکړله څومره ځمکه واخیسته دا مونږ تقریبا 13 جربه دا کومه زنایه چې کوم الزام لګوي دغه کې څه حقیقت شته نه داسې درو دا خو موږ سره دا خو موږ په 30 کال کې دا خو موږ سره راغلی نه ده بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم قاری فیض الله دی او زه تقریبا د 15 کالو نه دلته کې په اګرہ کې امامتي کوم دا کوم پریس کانفرنس چې نن دلته کې منعقد شوی دی د نورو ملګرو هم خبرې وکړلې په اخره کې به زه دا خبره وکړم دا کوم پریس کانفرنس چې منعقد شوی دی نو د کلي دا څونه مشران راغلي دا مفتي صاحب دي راغلي دي د دې کلي ډېر مخورز مشران دي دا ټول د دې په صلاح او په مشوره باندې شوی دی او دا زرک خان دي او ورشد خان دي تقریبا چې دی مونږ رضا کړل او مونږ دې ته تیار کړل چې یاره تاسو هم څه جوابي پریس کانفرنس وکړئ باقي د دې چې دلته کې کم کردار دی نو څنګه چې مفتي صاحب وویلې دی دلته کې کمرشل ځای نه تقریبا د کروړونو روپو د مدرسې دپاره په دې کلي کې جنازګاه نه وه جنازګاه له ځای ورکړو په بر اګرہ کې جنازګاه له ځای ورکړی دی تر د اوس وخته پورې چې کوم دی نو
د مسجدونو چې کمې ملکانې دي نو په نورو کلو کې نشته، تقریبا ختمې دي او د دې د مسجد اوس هم ملکانه هغه دی د امام دپاره وقف کړې ده. دومره کلو زړه او دومره روغ خلک نو څومره چې مونږ ته پته ده 15 کال هم دلته کې تیر کړل نو دا الزام چې کم دی نو دا بالکل نامناسبه دی. دی له په دې باندې چې کم دی نو سوچ فکر پکار دی یا که چا روچت کړي وي چا ورته ویلي وي د دې سیاسي کردار ته څه نقصان رسول غواړي یا نور داسې څه مقاصد وي نو دې په هغې باندې سوچ وکړي. دا بالکل غلط الزام دی او دا چې کم دی نو دی له په دې باندې دی له راتګ پکار دی چې دی ته عذر معذرت وکړي. باقي څنګه چې دی وویل نو مفتي صاحب هم وویله مونږ له دې راشي دلته کې د دې کلي 2 مشران دې ځان سري کړي، د دې کلي چې کم امامان دي 2 هغه دې ځان سري کړي. مونږ له دې ذمهواري اخلو. بالکل دا مونږ چې څومره دلته کې مولیان په کلي کې نور هم دي او مشران دي نو مونږ د دې ذمهواري اخلو. دې څه پروف راوړي او دلته کې دې پیش کړي. زمونږ په ارشد خان باندې دومره وس رسي او هغه به زمونږ مخ دومره نه غورځي چې دی له به خپل حق ورکړي او د دې سوال نه پیدا کېږي چې دی به د چا نه څه حق ووخي یا وبخوري. دا بالکل چې کم دی نو غلط الزام دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شاه نواز دی. زه د ویلیج کونسل اگرې ناظم یم. دا کومه ښځه چې دا بیان د زموږ د دې خان خلاف ورکړی دا زنانه خو د سره موږ پېژنو. د اګرافایان یا دي په اګرافایان کې زما ملګري ما تپوس وکړو. هغوی وی چې دا زنانه خو اړو دلته شته نه. دغې زنانه خو اړو دې کلي سره څه تعلق نشته. بل دا زموږ په خان چې کوم الزام لګولی دی نو د دې خو زه دا دغه ورکوم چې د دې نه علاوه چې د نور چا که دې خان سره یو مرله زیم کېږي نو راځي دی بس ورته دغه کوله او چلنج دی چې راځي ورکو به یې دا خو دې هسې ګپ لګولی دی.